یو کس خپل مور په اوږه باندې اغستې وه، طواف یې پې کو د بیت الله. چې طواف یې پې وکړو که نه، نو د صحابي نه یې تپوس وکړو، وی ما به د مور حق ادا کړی، ما پې په اوږو طواف وکړو، حق به مې ول ادا کړی. نن به ول د 100 روپو کیلې راوړي، نو ما د مور حق ادا کړه. شپې به ورله کښېني، چېرته 15 منټه چاپي به ول وکړي، نو ما د مور حق ادا کړه. په دې د مور حق ادا کېږي. په اوږه باندې اغستې وه او د بیت الله طواف یې په مور وکړه. دا خو لا تا په مور طواف نه دی کړی د بیت الله، دا خو لا د پلار بول و براز تا په ذمه لګېدلي نه دي. لا دا خو به داسې وخت راشي چې د پلار بول و براز به ته صفا کوې، واړه بول لوی بولو خدمت به یې ته کوې. نو په اوږه یې مور وګرځوله، ما به د مور حق ادا کړی. صحابي ورته وایي او ستا دې مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف برداشت کړی دی، او په هغې کې به د 1 ساعت حق ادا کړی، د 1 ساعت، د 1 منټ، د 2 حق به دې ادا کړی. چې د بیت الله طواف پې په اوږه وکړي که نه بچیا، نو د پیدایش په تکلیف کې به د 1 ساعت حق ادا کړي. دا داسې آسان کار دی؟ دا داسې په آسان ادا کېږي؟ نو دویم تکلیف د ولادت دی، او دریم تکلیف د رضاعت دی. د مور چې دی بچي له پی ورکړي، 2.5 کاله دا مور لګیا و او دی بچي له به پی ورکړه. د بچو پروام نشته، دا ډېره وزنداره خبره ده. دا مور چې سړي ته وایي ما درته خپل پی نه دي بخښلي، دا تر دې خبرې د وزن نه خبرې تباو برباد شوې چې د مور د خولې نه دې دا خبره راووته. او مور د خولې نه به راوځي ما عاق کړی، پلار به وایي ما عاق کړی، تندر د باندې ررتو شو، تندر چې مور د عاق لفظ د خولې نه ووته. خبرې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د چا پلار را روان و، راښکاره شو، چا د ده نه تپوس وکړو چې دا څوک دی، دته ځان په پلار بد ښکاري، نو دی ورته وایي دا زمونږ رشته دار راغی. نبی علیہ السلام فرمایي دا بچی عاق شو، عاق په دې خبره دی عاق شوی دی. تاسو چې وایي حق کړی مې دی، عاق کړی مې دی، وی دی عاق شو، عاق دی عاق شو. نبی علیہ السلام فرمایي دی د مور او پلار نه نافرمان ولیکل شو. او نن بچی مور او پلار مثال وی د موبایل دی، چې ایزي لوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې ایزي لوډ ورته نه کوي نو کار. الله اکبر. ته د پلار باره کې د موبایل لفظ استعمالی چې د مثال د موبایل دی. ته خبرې بچیا ته پخا عاق شوی، چرته ماښام ماسخوتن کې پلار له ورځه پلاره ړه خو به دې لوخړه نه کړي، مورې ړنه خو به دې ما ته سویلې نه ختلې، مورې که ختلې ما معاف